حدیث نمبر 3 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صلاة لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاة خلف امام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې هر هغه لمونځ چې په هغه کې سوره فاتحه نه ویل شي دا لمونځ نامکمل ده، ناقص ده. که چیرې داسې کس وي چې هغه مقتدي وي په امام پسې وي، بیا د داسې مقتدي دپاره سوره فاتحه ویل ضروري نه دي، بغیر به سوره فاتحه نه لمونځ دا مکملیږي. دغه حدیث حواله ده کتاب القراءة للبیاقی صفحه نمبر 194 صفحه نمبر 195. نو دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی دا روایت نقل کړی دا وای کچیرته داسې کس وي چې هغه منفرد وي یا امام دی یو د پاره سوره فاتحه ویل ضروری دي. کچیرته داسې کس وي چې هغه مقتدی وي، بیا د مقتدی د پاره سوره فاتحه ویل بالکل ضروری نه دي، بالکل جواز هم نه لري، بلکې د امام فاتحه د امام قرات د مقتدی د پاره بالکل کافی ده. نو دا روایت ترک قرات خلف الامام باندې دلالت کوي. نو باطل راغلل هغه په دغه کې داسې خاص اعتراض مند نه کو په دغه روایت کې یا په سند کې، خو بیا هم د عادت ته د اعتراض کولو اعتراض دا کوي چې په دغه سند کې یو راوی د خالد الطحان دغه یو زیاتوالی کړی دا په دغه روایت کې الفاظ دي الا صلاة خلف امام. نو اعتراض کولو ول دا اعتراض کوي چې الا صلاة خلف امام چې کومه ده دا جمله په حدیث کې نه ده ذکر شوی، خو خالد الطحان دغه د غلطۍ په وجه باندې د زیاتوالي په وجه باندې او د خطا په وجه باندې دا د خپل ځان د طرفه نه په دغه روایت کې لیکلې ده، لګولې ده، لہذا د وجه نه دا روایت قابل حجت نه ده. د مطلب دا ده چې دا کوم الفاظ دي الا صلاة خلف امام دا اضافه صرف د خالد الطحان ده، بل راوی داسې الفاظ کله هم نه نقل کړي. نو دا ته وایي شاذ. نو د دې اصل بنیادی خبره دا ده چې دا شاذ ده، دا اضافه دا زیاتوالی دا صرف دغه یو راوی نقل کړي ده، بل راوی داسې اضافه زیاتوالی نه ده نقل کړي. او بیا دا وایي چې دا د غلطي دی وجه نه ده، د خطا دی وجه نه ده، لہذا دغه روایت قابل حجت نه ده. دا د دې اعتراض ده. نو ګورئ د دغه اعتراض اول جواب دا په ذهن کې کښېنوئ چې خالد الطحان داس معمولی کس نه و، یو معمولی راوی نه ده، بلکې دا د مکمل صحاح سته راوی ده چې کوم په دور حدیث کې کتابونه ورته ویل کېږي. صحاح سته دا په دغه راوی ده، په هر کتاب کې دا راوی موجود ده او دا بالاجماع ثقه راوی ده. په دا باندې ثقاحت ته او دغه ثقاحت هم بیان شوی ده، دغه تعریف هم بیان شوی ده او په دغه باندې اعتماد هم کړل شوی ده. حافظ هم ده. د حواله ده تقریب التعذیب لابن حجر صفحه نمبر 224 رقم الحدیث 1647. نو دا الفاظ دا د خالد الطحان د غلطی په وجه باندې دا نه نقل کړي، بلکې دا ثقه راوی ده او د ثقه راوی زیاتوالی دا بالکل قابل حجت ده. دا مخته حواله تیرې شوی وي، تقریبا 2-3 حواله موږ تاسو ته بیان کړی وي چې هغه د ثقه راوی چې کوم زیاتوالی ده دا بالکل قابل حجت ده، په دا باندې اعتراض نشي کولی. دوم جواب دی دا ده د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې کوم مرفوع حدیث ته الا صلاة خلف امام، په دا کې مرفوع او داسې موقوف شواهد چې کوم دي هغه نورو کتابونو کې هم موجود دي. مثلا المغنی لابن قدامه، په دا کې ابن قدامه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا روایت راوړی ده او دا هم بالکل موجود ده. او دا سه سنن الطحاوی په دا کې د جابر رضی الله تعالی عنہ هم دغه منقول ده، مرفوع هم منقول ده او موقوف هم منقول ده. دغه دا معلومه شوله چې صرف د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت نه ده، بلکې نورو بزرګانو هم دغه روایت نقل کړی ده. نو دغه دا خبره معلومه شوله چې دا کوم مونږ روایت نقل کړی ده دا الا صلاة خلف امام الفاظ دا بالکل ثابت دي. په دا باندې دا اعتراض کول چې دا د یو راوی اضافه ده، خپل زیاتوالی ده، خطا دی وجه نه ده یا شاذ ده، دا اعتراض بالکل قابل قبول نه ده، اعتراض بالکل غلط. حدیث نمبر 4 ترک قرات خلف الامام په مسأله کې دا څلورم حدیث ته
دا حدیث راوی دا جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه دا روایت بیانوي او نبی علیه الصلاه والسلام یو ورځ مازدیګر یا د ماسپخین منځ ورکاو په جمع سره بیا یو مقتدی راغی هغه په زوټه باندې تلاوت شروع کو قرات شروع کو بیا ورسته څوک یو کس و د سره یا په منځ کې ولاړو یا بهر ته اشاره ورته وکړه چې په نبی علیه الصلاه والسلام سره قرات مکوه د مقتدی شور شروع کو او دا خبره وکړه چې ته ما د دې خبرې نه منې کوي اتنهانی ان اقرا خلف النبي صلی الله علیه وسلم ته ما د قرات نه منې کوي چې زه په نبی علیه الصلاه والسلام سره قرات نه وکم نبی علیه الصلاه والسلام در شور دا خبره واورېدل نبی علیه السلام په مازنه بعد ورته وایي چې من صلى خلف امام فإن قراءة الامام له قراءة چې کوم کس په امام سره قرات کوي د امام قرات د مقتدی د قرات پر دا کافی ده مقتدی پر ځان ته قرات نشته نو دغه روایت مطلب دا ده چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا خبره بیانوي دا خبره ثابتوي چې کله یو کس په امام سره منځ کوي په جمع باندې منځ کوي بیا د امام قرات کافی ده د مقتدیانو ته د قرات کولو ضرورت نشته ځکه چې د امام قرات د مقتدیانو د قرات لپاره بالکل کافی ده لہذا که صرف امام قراتو کې دا کافی ده مقتدیانو لپاره د قرات ضرورت نشته دا حدیث الفاظ هم په ذهن کې کېنوي عن جابر بن عبد الله ان رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر او العصر یو مقتدی یو کس په نبی علیه الصلاه والسلام سره قرات کو هغه المنز کده ماسپخین وال وی یاده مازیګر وال وی سرن منزو سریو قال نبی علیه الصلاه والسلام قراتو کو قال او دغرنګ یغه مقتدی هم قراتو فاوما الیه رجل فنهاه فابى فلما انصرف قال اتنهاني ان اقرا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بیا یو کس اشاره ورته وکړه چې قرات مکوه او داسې د انکار کو او غصه وکړه چې ته ما په دې خبره باندې منې کوي چې زه پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره قرات نه وکم د مطلب دا چې زه قرات کوم وای ته ما د قرات نه منې کوي فتذاکرنا بیا دا خبره مخته شروع و دغه سه مذاکره شروع حتی سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه الصلاه والسلام دا ټول خبره واورید فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف امام فان قراءه الامام له قراءه ويكم کس په امام سے قرات منځ کوي د امام قرات د مقتدی د قرات پر کافی ده مقتدی د پر ځان ته قرات کولو بالکل ضرورت نشته نو دا حدیث ته په دا حدیث کې دا خبره بیانېږي چې امام کچیرته په جمع سره باندې منځ وي بیا د امام قرات د مقتدی د قرات پر کافی ده مقتدی ته ځان ته د قرات کولو ضرورت نشته دیو جن موږ دا خبره بیانو چې قرات خلف الامام دا بالکل جایز نه ده چې امام یو موجود وي امام قرات کوي بس دا کافی ده او چیرته قرات ولا مسله ده اد منفرد په باره کې ده اد امام په باره کې ده مقتدی په باره کې ده خبره نه ده حوالہ مسند ابی حنیفہ بروایت القاضی ابی یوسف صفحہ نمبر 23 رقم الحدیث 113 تحقیق السند اسناده صحیح علی شرط البخاری و مسلم دا حدیث باندې چې کوم اعتراض کول نه مخته دا یو خبره ضروری ده په امت مسلمه کې جانشین پیغمبر اول لقب حضرت ابوبکر صدیق ته ملاو شوی ده او داسې امیر المؤمنین اول لقب عمر فاروق ته ملاو شوی ده حبر الامت اول لقب عبد الله بن عباس ته او داسې قاضی القضات چیف جسټس اول لقب دا په امت مسلمه کې قاضی ابو یوسف ته ملاو شوی ده د غرنګ قاضی ابو یوسف دا عام انسان نو یو ورځ امام ابو حنیفه رحمه الله امام صاحب دغه ملمانه راغلل فقها مفسرین غټ عالمان ورته راغلل بیا امام صاحب چې کومه درسګاوه کوم ځای و دغه مخته یو هوټل والو امام صاحب ته وویل چې دغه مخامخ دی هوټل ولا دا ته پیغام ورولېږه چې مونږ ته هم شیدې یا چای راوړي امام صاحب پیغام ورولېږه او د هوټل وال دی خپل شاګرد په لاس باندې امام صاحب ته هغه شودې چې کوم وی هغه راورسولې هغه شاګرد چې کوم هغه شودې په پیالو کې اچولې بیا امام صاحب چې کله دغه حالک کیفیت تو قتل دغه حالک مخته وکتل دا یو ول چې دا حالک هو دغه هوټل قابل نه د بلکې دغه په کار د چې دا سبق وای یو وخت په داسې راشي چې دا ډېر غټ فقيه وي او ډېر غټ محدث وي امام صاحب په ځین کې دا خبره راغله امام صاحب دغه بچی ته وویل
چې کله د خپل کار پوره کې او بیا ولاړ شه او دوباره د پیالو او د ترموز اخیستلو لپاره دوباره بیا تراشي. چې کله دغه ماشوم دوباره بیا راغی، امام صاحب ورته وویل چې ته څه شی کوې؟ ده ورته وویل چې زه خو مور مې د دغه هوټل وال سره لګولی یم او دا ماته هر هفته باندې 1 درهم راکوي، هغه زه کور ته یوسم او د پره هفتې دا کار پې چلوم. او ده ورته وویل چې د ما نوم یعقوب ده او د ابراهیم بچی یم چې هغه څه وخت مخته وفات شو او د ما په کور کې یوه مور ده، دا 1 درهم زه کور ته یوسم، بیا پره هفته موږ په دا 1 درهم باندې تېروو. امام صاحب ورته وویل چې تا دا نه ده خوښه چې زه د 1 درهم په ځای باندې تا ته 2 درهمه درکوم، هوټل مزدوري پرېږده، ما سره کښېنه او دلته خپل سبق وایه. ماشوم خوشحاله شو چې ما ته د 1 درهم په ځای باندې 2 درهمه راکوي. ماشوم امام صاحب سره کېناستو او سبق یې شروع کړو، هفته پوره شوله، امام صاحب 2 درهمه ورکړل او کور ته یوړل. کور کې مور ورته وویل چې نن څرنګه 2 درهم راوړي دي، مخته خو تا 1 درهم راوړ. ماشوم ورته وویل چې دا ما ته خپل استاد راکړل. مور خو دا سوچ وکړ چې هغه د هوټل مالک 2 درهمه ورکړي دي. سبا باندې مور راغله او د دغه هوټل وال شکریا ادا کړه چې الله تعالی دې تا ته جزای خیر درکړي، د یو یتیم خیال دې وساته، د خپل د اخراجاتو خیال دې وساته. دا ورته وویل چې دا خو یو هفته کېږي چې ما سره دلته نه کار نه کوي، دا خو د یغه عالم سره هلته سبق وایي. مور یې غصه شوله او امام صاحب ته راغله، ډېره په غصه باندې ورته وایي تا ولې دا د ما ماشوم د ما بچی د خراب کړو، دا خو یو یتیم دا موږ په دې باندې ګزاره کوو، ته ولې دا خرابوي، د دغه ولې زندګي خرابوي؟ نو ډېره سخته په غصه باندې او فورا هغه ماشوم په لاس راونیو او دوباره یې هوټل مالک ته په حواله کړ. ورته وویل چې دا به تا سره دلته مزدوره کوي او 1 درهم ورکوي. دغه هوټل مالک بیا د یخ سره وخت یې تېراوه، درهم یې ورکاوه، کور ته به ته. یوه ورځ بیا د امام صاحب مېلمانه راغلل. امام صاحب بیا ورته وویل چې ما ته د دغه مېلمانو ته چای لا شودې راوړه. یا ماشوم بیا شودې اچولې په پیالو کې. امام صاحب بیا ورته وویل چې تا خوښه نه ده چې زه تا ته 15 درهمه درکوم، د 2 په ځای باندې ته راځه د ما سره سبق وایه او هغه مزدوري پرېږدم. امام صاحب ته بیا هغه ماشوم راغی، بیا هفته ورسره تېره کړله. هفتې نه بعد امام صاحب بیا 15 درهمه ورکړل، کور ته ولاړ. مور ته یې 15 درهمه ورکړل. مور یې ورته دا بیا چا درکړل؟ ده ورته چې هغه ملا راکړل چې هغه مخته یې ما ته 2 درهم راکړي. مور یې غصه شوله او سیخه امام صاحب ته راغله. امام صاحب په ګریوانو کې ونیو او ډېره غلطه خبرې ورته وکړلې، د هغه پورې چې کنځای هم ورته وکړلې، کنځلې ورته کولې. او امام صاحب ته دا وویل چې تاسې خو عالمان نن سبا به تاسې خوراک مینده کوي، سبا به تاسې د کومه خوراک میندوئ، د کومه به تاسې خورئ؟ ځکه چې عالمانو باره کې دا مشهوره ده چې نن خو څه میندلې دي خو سبا به دی تشه خوري. حالانکه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. نو دا د دغه ماشوم مور چې کومه وه دا ډېره سخته په غوسه شوله. امام صاحب ورته وویل چې غوسه ختم که، دا ماشوم د ما سره دلته پرېږده، سبق دی وایي، یو وخت په داسې راشي چې دا ماشوم به هغه خوراکه کوي، هغه غذا به خوري، هغه مغزیات، هغه شیونه به خوري چې هغې خوراکې ته بادشاهان هم ترسېږي. بادشاهانو ته به خوراکه نه میلاوېږي لکه کومه خوراکه چې ده ته میلاوېږي. بهرحال مور یې راضي شوله. مور یې ورته چې صحیح د سبق در سره وایي او 15 درهمه یې اخته تنخواه ورکوله. داسې دا ماشوم کور ته ته راته درهم یې ورکول، سبق یې وایه او تعلیم یې حاصلاوه د حده پورې چې نن سبا یخته د یغې زمانې چیف جسټس قاضي القضات قاضي ابو یوسف په نامه سره هغه یادېده. خلکو به قاضي ابو یوسف ورته وایي. دغه امام ابو یوسف رحمه الله ده. قاضي ابو یوسف ته هارون رشید په دور حکومت کې د قاضي ولګېده. هارون رشید حکومت ډېر زیات حکومت دغه عاده پورې چې د کوم حکومت او سلطنت و هغه د بغداد او د مراکش نه ونیسه داسې قویکاف رشیا او روس پورې و. هغه باره کې مشهور چې د په حکومت کې د په سلطنت کې لمر سترګه چې کومه ده هم نه ډوبېږي، دومره زیاته علاقې باندې د حکومت. دا چې کوم بادشاه و هارون رشید، دغه بادشاه قاضي ابو یوسف ته امام ابو یوسف ته مغزیات راولېږل، بادام، پستا، کاجو، اخروټ، دا شیونه ورته راولېږل.
او امام یوسف ته وویل چې دا خوراکه مونږ ته په هفته کې د حکومت طرف نه یو ری ملاويږي تا ته به روزانه ملاويږي امام یوسف رحمه الله په دغه کې وژړل او وی چې رحمه الله علی ابي حنیفه الله تعالی دې ما په استاد باندې رحم وکړي که چیرته د ژوندۍ وي د بسترګې سړې شوی وي څومره غټه خبره ده چې هغه غذا بادشاهانو ته په هفته کې یو ری ملاويږي د ته په هفته کې و ورځې په هر روزانه ورته ملاويږي او داسې دا خبره چې د وکړه نو په دې کې خلک دا خبره کوي چې امام صاحب دا خبره څرنګه کړې و چې الله تعالی به دته هغه خوراکي ورکوي چې بادشاهانو ته باندې ملاويږي نو امام صاحب نه پیغمبر وو نه صحابي وو بلکې تابعي وو امام صاحب یو حدیث اوریدل و د یو حدیث طرف ته اشاره کړې و حدیث ته شایدا وای من تفقه فی دین الله کفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب چې کوم سړی په علم فقه کې مهارت حاصل کې د انسان ته الله تعالی د یغ زین رزق ورکوي چې یغ رزق د پاره خلق هم ایرانی نو دا قاضي ابو یوسف رحمه الله چې الله تعالی دته داسې رزق ورکاو چې یغ رزق ته بادشاہان هم ایرانو نو قاضي ابو یوسف فرمایي چې رحمه الله وعلى ابي حنیفه الله تعالی دې ما په استاد باندې رحم وکي زه چې دومره معصوم وم دته د ما مور راغله او د ما مور د سره لالچ کاوه دې عاده پر چې د ما استاد ورته وای چې د معصوم د ما سره پرېده یو وخت په داسې راشي چې الله تعالی ودته د یغ زین رزق او غذا ورکوي چې یغ رزق ته بادشاہان هم ایرانی نو دا قاضي ابو یوسف الله تعالی دته یو غټ مقام او غټ علمی صلاحیت ورکړیو د وجنه خو هارون رشید په دور کې دته د قضا منصب حاصل شو دغه حدیث په سند کې د امام ابو حنیفه رحمه الله نوم همشته او داس امام ابو یوسف رحمه الله نوم همشته او غیر مقلدین اهل حدیث دوی دومره جرأت نشته چې په امام صاحب باندې جره وکړي امام صاحب باندې اعتراض وکړي او دومره همت په دې کې نشته چې د قاضي ابو یوسف امام ابو یوسف رحمه الله باندې اعتراض خو بهر حال د دې د اعتراض کولو عادت ته دی بیا هم په دا باندې یو اعتراض کوي اعتراض دا چې دا کوم روایت نقل شوی دا روایت موصولا نه ده بلکې دا مرسل ده مرسل دا مطلب ده چې دا کوم روایت نقل شوی ده په دې د صحابي واسطه په یو دوه روایتو کې نشته او امام صاحب چې کومه دغه روایت بالکل موصولا ذکر کړی ده د تفصیل مخکې ته بیانوم نو دی دا وایي چې امام صاحب دا روایت موصولا ذکر کول دا بالکل باطل ده دا بالکل صحیح نه ده دوه خبرې دي یو خبره ده چې دا روایت دوه وارده یو ری دا موصولا ذکر شوی ده او یو ری مرسل ذکر شوی ده مرسلا او مرسل مطلب دا ده چې کله به حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاه والسلام حدیث ذکر کاوه بیا به وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کله به حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاه والسلام فتوا ذکر کوله بیا به هم وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان تذکرې نه کوله دغه سه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه چې کله د روایت ذکر کاوه بیا به ویل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کله به فتوا ذکر کوله بیا به دوی چې قال ابوبکر خپل نوم تذکره به کوله نبی علیه الصلاه والسلام نامو تذکره به نه کوله آیا نبی علیه الصلاه والسلام د نامو تذکرې نه بغیر دا حدیث نشي کېدلی دا حدیث ته خو چې کله یو حدیث مونږ بیانو په تور روایت بیا به د نبی علیه الصلاه والسلام تذکره او مکمل سند به بیانو په هغه کې د سند ضرورت شته چې کله مونږ حدیث یا یو روایت بیانو او چې کله مونږ فتوا بیانو د فتوا بیانو رائے بیانو بیا په فتوا کې د سند ذکر کولو بالکل ضرورت نشته نو دالته هم چې کوم ځای کې د نبی علیه الصلاه والسلام د نامو تذکره دا روایت موصولا ذکر شوی دا مونږ دا وایي چې په دغه ځای کې د نبی علیه الصلاه والسلام حدیث نقل شوی دا او چې په کوم ځای کې دا روایت مرسل نقل شوی دا مونږ وایي چې دغه فتوا نقل شوی دا نو لہذا د اعتراض کولو هیڅ ضرورت نشته دا روایت تاسې زه درته بیانوم یہ روایت موصول نہیں بلکہ مرسل ہے اعتراض کوي دغه چې دا روایت موصول نه ده بلکې مرسل ده ځکه چې نور محدثین مثلا جریر سفیان او شریک دا وایي چې دا درې راویان داسې دي
چې دغه دا روایت مرسل ذکر کړی دا موصولا نه د ذکر کړی او بیا بیان فرمایي چې دا د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی په واسطه سره د واسطې نه بغیر صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه روایت موصولا ذکر کړی دا او مخته دا خبره بیانوي بهرحال هغه تفصیل ده خو خبره دا ده چې د اعتراض خلاصه ده چې امام صاحب دا کوم روایت نقل کړی دا د موصولا ذکر کړی دا او نور راویانو دغه روایت نقل کړی دا مرسل ذکر کړی دا او دا وایي چې امام صاحب دا کوم روایت موصولا ذکر کړی دا بالکل باطل ده. جواب خلاصه ده ما خلاصه درته بیان کړی و چې یو دا روایت نقل کوي پاغه کې د سند ضرورت شته او یو دا فتوا بیانول پاکه د سند ضرورت نشته. دا کومه د چې دعوا کوي چې نور محدثینو دا روایت مرسل بیان کړی دا صرف امام صاحب دا موصولا بیان کړی دا وای دا خبره بالکل باطله ده او د غرنګ سفیان ثوری او خپل امام شریک دا هم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غونې دی هم روایت نقل کړی دا موصولا روایت تبینما قال احمد بن منيع انبانا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءه الامام له قراءه. نو په دغه ځای کې دا خبره بیان شوې ده چې لکه څرنګه روایت موصولا دا امام صاحب ذکر کړی دا دغه رنګ روایت موصولا دا امام سفیان ذکر کړی دا او دا شریک هم ذکر کړی دا. دغه حواله ده اتحاف الخير المهره للبوصيري جلد نمبر 2 صفحه نمبر 216 حدیث نمبر 1882 فتح القدیر لابن همام. فتح القدیر د مصنف نوم اصل دا محمد او د پلار نوم د عبدالواحد او لقب دا کمال الدین. نو د خبره ټوټل خلاصه ده چې امام صاحب نه لکه څنګه چې دا روایت موصولا نقل شوی ده داسې د نور راویانو نه هم دا نقل شوی ده اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس روایت کو نقل کرنے والے بھی اس کو موصولا ہی بیان کرتے ہیں. چنانچہ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ھذا حدیث رواہ جماعت من اصحاب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی موصولا. لہذا په دې باندې د اعتراض کولو هیڅ ضرورت نشته.